هغه دعا که چیرته تا د مریضۍ په حالت کې وویله، یعنې ته په داسې حالات کې پروت یې چې تا ته بیماري لګېدلی دی، مرض لګېدلی دی، نو که دغه دعا دې وویله او په دغه مریضۍ او دغه بیمارۍ حالات کې ته وفات شولې، الله تعالی به تا ته د شهید برابر ثواب درکوي. او که چیرته دغه بیمارۍ نه الله تعالی تا ته شفا درکړه، روغ شولې او دغه دعا دې په دغه مریضۍ حالات کې ویله، الله تعالی به دې تا ټول تېر شوي ګناهونه معاف کړي. هغه دعا ډېره مختصره او اسانه دعا دی. لا اله الا الله انت سبحانك اني كنت من الظالمین. کم سړی چې هم مریض وي، د بیمارۍ په حالات کې وي، دغه دعا د کثرت سره وایي. که چیرته په دغه بیمارۍ کې خدا نخواسته ته مړ شولې، نو الله تعالی به تا ته د شهید اجر درکوي. که چیرته دغه بیمارۍ نه روغ شولې، الله تعالی به تا ټول ګناهونه به درته معاف کړي.